جملة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. بسم الله الرحمن الرحیم کی معنیگانی تاسو یاد کړئ. یو معنا او سره بلهم یاد کړئ. شروع پرند الله الرحمن کی مهربان دے د مضرت کی او الرحیم مهربان دے جلب د منفعت کی. ضررونه لري کول د الله جل جلاله کار دے. منافع مخلوق و بندگانو تور کول د الله جل جلاله کار. دلته پکې دا مسله چې یو تسمیه دا او بل چې دا نو اغا بسمله دا یا بسم الله دا. دی دوانو کې څه فرق دی؟ نو علماء کرام فرمایي چې دی دوانو کې فرق د خاص او د عام دی. دا تسمیه عام ده، دا الله تعالی په نوم باندې شروع کول برابر خبره ده د ار یو نوم د الله جل جلاله واله یا ربي او شروع کی نو دا هم تسمیه ده. او دا بسم الله چې دا نو دا صرف بسم الله الرحمن الرحیم په دې پوری دا غره خاص ده. دا په بسم الله کې دا کلمه د جلال راغلی ده. شته پکې الله کلمه د جلال. نو الله او الاله کی علماء کرامو دا فرق کړی دی. درې مذهبونه په دې کې نه راغلي. یو مذهب د میر سید سند دی او دویم مذهب د علامه سعد الدین تفتازانی دی او دریم مذهب پکې د علامه رضی دی. میر سید سند شریف فرمائی چې کلمات د جلال خاص ده او کلمه د الاله عام ده. کلمه د الله علم لذات الواجب الوجود صرف په باری تعالی باندې د اطلاق کیږي. او کلمه د الاله لکه څنګه چې اطلاق په معبود بالحق الله رب العزت باندې شوی دی، دارنګ اطلاق په معبود باطل باندې هم شوی دی. هغې ته اله او الهه دی ورته ویلي. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمه الله فرمایلی دي چې فرق پدې کې نه دا دی چې دا کلمات د جلال دا علم جزئی دی، جزئی حقیقی دی، او کلمه د الاله دا کلی ده. کلمه د الاله څنګه نه دي؟ نه هغې کو دې کې هغې کې اطلاق مسله ده چې د یو کلمې د جلال اطلاق په الله پوری خاص دی او د اله د دې اطلاق عام دی. په الله رب العزت هم شوی دی، په الهو باطلو باندې هم شوی دی. ذکر دی راغلی قرآن شریف کې ډېر ځایونو کې نو کې اله راغلی که نه
نکره چې دوباره نکره معاد شي نو ثانی عین اولاوي که غیر اولاوي عین اولاوي نکره چې نکره معاد شي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا یو یسرا او بل یسرا دوانه یو یسر د دو سختو سره یو آسانتي راځي که د یو سختۍ سره دوه اسانتیګانې راځي څنګه قاعده ده نور الله نه یو د کوشي په پاوړو باندې یو پاوړی پینځما بل پاوړی واپس پوزیږي کنه تر ځان سره کتابونه څلور مې نه دی راوړل او د درېمې د دویمې راوړل دا ځان سره اړه ور راوړل په تصور کې غي کې نه تصور کې نو دلته مسله دا بل ځای کې دا تحقیق راشي چې معرفه معاد شي معرفه نکره معاد شي نکره بیا کې سوال او جواب مې توکم هو اولنې فرق دا دی میر سید سند شریف چې ویلې چې دا الله کلمې د جلال اطلاق خاص په الله پورې دی او دا کلمه د الاله یا د الہم دا په اطلاق عام ده اطلاق په الله رب العزت هم کیږي په نور او الہو باندې هم شوي دي سعد الدین تفتازانی وایي چې نا کلمات جلال دا جزئی حقیقی علم دی او کلمه د الہ دا کلی ده لانه دین افراد دي حق او باطل او فلان او فلان او فلان نور خلق مشرکان مکه شاعران دغوی من کوئی چې بس الہ یو الله الله مرضی هغه د مساوات قائل دی هغه وی کلمه د جلال الله او کلمه د الہ درې شپېتی ورای چرګ روانه کړې و میلې نو د جمعات استاد راغلی چې دا چرګ هوته غسل غواړي لول غواړي پخول غواړي قروای ګټل غواړي او موږ ته پټي وای تاسو ته پیسونه وای پیسونه خوړل غواړي نو راځي ویل ګړای دا چرګ وای درې شې دا استاد نو د جمعات استاد خش نه درې شې نه نو مولا صاحب سره غپ شپ لگاو ول بډایا بای شپې روپۍ بدل درکه مودا چرګ ما دا راکا ول استاد د سر تاجمی خو د درې وشلو نه یو تیرین کم نکیږي نه دا شپې ته راکا نه د درې وشلو نه یو پیسې هم کم نو غي وای علامه رضی چې دې کې تراغلې دې مولا صاحبہ مساوات پکې نه راغلي یادم شو څو مسلک پکې نه راغل درې دا د تیار کې هر کتاب کې بمدا پکار راشي هر کتاب الحمدلله ټول صفاتنا د کمال لله خاص یو الله لرضی شاه منصور بابا وای صفات کامله قدیمه ثابت دی او الله لرا فذي جملتي تعميمات ثلاثه او تخصيص واحده ده تعميمات ثلاثه تعميم دو حمد نمبر 2 تعميم دو حامد نمبر 3 تعميم د زماني تعمیم د حمد دا معلومیږي د الف لام د الحمدنا چې الف لام یا استغراقی دي یا الف لام چې دي جنسی دي په دې دوانو توجیهات کې تعمیم د حمد راځي او تعمیم د حامد دا معلومیږي د عدم ذکر د حامد ما چانه مولا صاحب دا عدم ذکر حامد نه ذکر کړي چې د زید حمد ثابت ته الله لرا د
د داوود علیہ السلام حمد ثابت ته الله لرا د جبرئیل امین حمد ثابت ده الله لرا حامد نه دې ذکر کړي او مختصر معنی کلاو کا په هغه کې دا ویلي دي چې کله نا کله مسند الیه نوی ذکر شوی دا ولی نوی ذکر شوی وجه تدا لیذهب نفس السامع كل مذهب ممکن چې څومره پوری ممکن وي د سامع د ذهن کې ټول ذهن ته لاړ شي څومره پوری ممکن دا نفس الکه ډوډۍ خوړل شوی دا بس خوړون کې ذکر نه کړش د کمره کې څومره کې ټول ما ذهن دقه دې پوری مذهب ممکن دی دا نه شي چې ټولې ذله چاپته دي خوړلې ده نو دلته دې ځای کسان ته هلکه ولې کله مسند یذب کېږي لیذهب نفس السامع كل مذهب ممکن مختصر معنی متره یاد شو په مفت کې ها دې څه وایي عوامو ته مخ وایي عوامو ته مفت وایي او دې ته مفت کلذي وایي یاد یو قرائت باندې وي تعمیم د شامل صاحبات د زمانی دا معلومیږي د جملې اسمیه جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې او جمله فعلیه دلالت کوي په تجدد او په تحدث باندې نو ته وایا زید قائم جمله فعلیه د اسمیه ده نو معنا دا د چې زید د ورځې د شپې جمی ووري خنۍ ګرمۍ ارتم کې ځي دا ترجمه ټیک ده وی ارای و جمله اسمیه دلالت نکوي په دوام او په استمرار بلکې جمله اسمیه معدوله عن الفعلیه چې یو جمله ده جملې فعلیه نه را معدوله شوي وي جملې اسمیه ته نو دا به بیا دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې نو دا معدوله ده که نه ده معدوله دا معدوله ده که نه ده معدوله تیر کتابونه هم نه دي ویلي معدوله ده که نه ده معدوله امیر صاحب وایا معدوله ده معدوله دي ته نه وایي چې ولې داسې جمله فعلیه جوړه کړې وه او بیا یې په هغې باندې ډیش راښکلې واپس یې جمله اسمیه جوړه کړې وه پروس کال تاسو ته ما ویلي دا جمله اسمیه معدوله دي ته وایي چې په کوم ځای کې په جملې فعلیې سره هم کار کېږي او بیا دې عدول وکړي د هغې نه هغه ذکر نه کړي اسمیه ذکر کړي نو دې ته معدوله وایي دې ته ویلی کېږي معدوله لکه هغه امیر صاحب چې دی نو سخي سړی دی زه ورته ویم اوبه راوړه یا چلو شربت راوړه درته ما وویلې مېلمه راغلی دی شربت راوړه دی د متول حاشیې ته وخاتو او د خدایي کیپسولو جوسو ګیلاس یې راوړه خدایي کیپسول پېژنې کیلې ته خدایي کیپسول نه وایي خدایي کیپسول د کیلو جوس یې راوړه لکه مېلمه دی په شربت په ګیلاس اوزر کېدو نو ده د هغې په ځای باندې چې شی راوړه نو دې ټیم کې کار په ساده شربت کېدو راوړی خو ده نه دی خو ده د هغې څخه عدول وکړو او په هغه ځای ته لاړې او قیمتي ګیلاس یې د جوسو والا راوړو نو دې ته معدوله وایي دا نه چې ګینې یو پیری ګیلاس راوړی و او واپس بیا چې د بوټان په خپو کړیو بیرته تللی و هغې ورکړی و چې دا والا او مالان د جوسو ګیلاس راکه داسې چلې کړی معدوله مو پېژانده دلته په جملې فعلیې سره کار کېدو چې کولې بېشکه
حمدت الله فکر دی رالی او هغه نه دی راوړی د هغې په ځای باندې جوس والا ګیلاس د هغې په ځای جمله اسمیه راوړی لیدل علی الدوام والاستمرار دې نقطه باندې پېښ شول دې کې طالبان ډېر زیات دخلي راته ځکه پښتو کې زه وایم هلکه دا جمله اسمیه څنګه معدوله ده اول دا فعلیه و بیا اسمیه کړه دا چا دې کتاب کې چا اول فعلیه نه ده لیکلې دا تبتازاني ته اول فعلیه لیکلې وه بیا وروسته اسمیه کړې وه نه په فعلیې کار کېدو او بیا هم تبتازاني فعلیه رانه وړه حدود یې وکړه هغې نه جملې اسمیې ته نو څه دپارې حدود وکړو لابدي ده د نکتې نه که نکته وي فعلیک البیان که نکته نه وي نو د ستا په بانک کې نه وي ټاپاله فکر دې راغلی مظهري صاحب به فرمایل جمال الدین مظهري جواب دا دی چې نکته پکې دا ده لیدل علی الدوام والاستمرار نو چې دوام او استمرار راغلی نو تعمیم د زمانې څه ته وایي همدغې ته وایي نو چې غونډ مړه وي ځل بخنې څه نارنج چې دوام استمرار پکې راشي څه حاجي صاحب وایه عموم د زمانې شو کم ټولې زمانو ته شامل شو او تخصیص ته کوم ځای نه معلومېږي تخصیص په دې الحمدو کې چې دا کم میم دی د دې نه معلومېږي څه نه معلومېږي د دې میم نه معلومېږي دا ولیکم نه هېر نه شي دا ولیکم چې کله دې ناز شریف ویل هغې کې م وایې دا قیمي فکر دی دا طالبان او مولیان منګه اوږدوي دا به ریښول غواړي چې دا ټکې ورته غلط وي او بیا یې ورته سیده کړي نو دې کې غټه فایده د تعلیب کېږي تعلیب ریښېږي دې زړو طالبانو ته پته ده چې اول سره کې دی راغله نو دې باندې سرونه راښول چې کله د اخیره راغله نو پوره څه شوي ملا صاحب ریښ شوي نو دا تخصیص د څه نه معلومېږي د دوو ټکو نه نمبر 1 لله اللام للاختصاص نحو الجل للفرس سر متعامل کې وایي که نو د لام نه معلوم شو دا موږ معلوم کو په وړه نحوه راځئ په غټه نحوې معلوم کو تخصیص تعریف الحاشیتین یفید الحصر والاختصاص چې دا حاشیه غاړه دا معرفی مبتدا او دا حاشیه غاړه خبر دا معرفی دا حصر او اختصاص پیدا کوي تعریف الحاشیتین یفید الحصر نو په وړه نحو هم پکې تخصیص دی او په غټه نحو هم پکې تخصیص دی هلکه په الحمدلله کې بیا په وړه نحو کې څنګه تخصیص راغلی او په غټه نحو کې څنګه تخصیص راغلی نو په وړه نحو کې تخصیص ووایه اللام للاختصاص او په غټه نحو کې تخصیص ووایه تعریف الحاشیتین یفید الحصر والاختصاص حمد ستودن صفت کولو ته وایي او مدح چې ده نو دا هم صفت ته وایي نو بیا ما به الفرق پکې څه دی نو حمد هغه صفت ته وایي چې دې چاله وکړي چې هغه صفت د دغې محمود په اختیار کې وي او مدح عامه ده چې تا ممدوح لره مدح وکړله که دا مدح د هغه په اختیار کې وي او که نه وي یقال مدحت اللؤلؤ على صفائها ولا يقال حمدت اللؤلؤ على صفائها هغه د ملغلرې مدحن بیان کړه چې دا خو سخته صفا د سترګې برېښي اوس دا صفاوالی د ملغلرې په خپل اختیار کې شته نشته دی بل چا صفا کړی ګینې ګنده به نو دې کې مدح زه ویلی شم او حمد پکې نشم ویلی او داسې کوی شم چې د الله لره حمد بیان کړم داسې هم کوی شم چې الله پاک جل جلاله له مدح بیان شم مدح عامه ده که د ممدوح په اختیار کې وي که نه دا خو د الله په اختیار کې ده او حمد اخو د الله په اختیار کې هغه صفت دی که نو د حمد او د مدح په منځ کې یو فرق دا راغلی دویم فرق دا دی چې دا حمد راځي د وصف یقیني دپاره مدح عامه ده که هغه وصف او مدح یقیني وي
او که غیر یقینی وي یقیني وي یا لکه موږ د الله دپاره دا حمدونه بیانو داسې موږ له بیانو که نه دا حمدونه پکې شته کوم چې موږ الله پاک علیم بذات الصدور دی الله پاک بصیر او سمیع دی الله پاک جل جلاله بصیر سمیع دی فکر دی راغلی نو دا په الله پاک یقیني دي که نه داسې موږ وایي ځینې کله خو سړی ووایي که نه چې لکه ستا نوم ما نه هېر شو خالد جان ماشاءالله ښکلی نو خالد جان ګورو د ده لپاره وصف بیان خالد جان استاد چې ناز شریک وایي په هوا کې ورته مرغان ودرېږي دا وصف ما وکړو خو یقیني نه دی ځکه چې دې د خیره بله ورځ ناز وایي خپله به موږ ته پته ولګي په هوا کې مرغان ودرېدل که ونه نو که ودرېدل بې یقیني شو که ونه درېدل خو خبره خو یقیني نه ده که نه الله پاک والا صفتونه یقیني دي نو ګوره حمد راځي دپاره د وصف یقیني او مدح چې ده عامه ده که وصف یقیني وي نمبر 3 حمد اخبار د محاسنو د غیر مع المحبت مدح عامه ده اخبار د محاسنو د غیر دی که محبت سره یې که نه من الله جل جلاله لره حمدونه بیانو خو د الله پاک سره زموږ محبت دی الله پاک جل جلاله زموږ سره محبت دی او کله ناکله چې کوم دی یو ملا صاحب لره موږ مدح بیانو سره د دې چې محبت مو سره نه وي خو هسې په هغه ځای کې ګیر شوي ولنې بیانې نو کار نه کېږي دې وکړو ملا صاحب بیان یې ولکو خو موږ د دې ممدوب سره کوم مینه او محبت کله یي او کله نه کله یي ولا بیانوي کله نه دې هم ولا بیانو داسې ده که نه نو ښه اخبار د محاسنو د غیر خو مع المحبت مدح عامه ده مطلق اخبار د محاسنو د غیر ته وایي که محبت سره وي که بدون د محبت نه وي هر څنګه چې حمد چې دی بل فرق شرعا مامور به دی مدح چې دا نو دا شرعا مامور به نه دا شرعا مامور به نه دا فقل الحمد لله حمد باندې امر راغلی او په دغې باندې امر راغلی نه دی به هر حال په دې کې فرقونه ډېر دي خو بیا خبره اوږده کېږي څلور فرقونه مې ته بیان کړه دغه څلور فرقونه ستا دپاره څه دي ملا صاحبه دا ډېر دي نو الحمدلله ټول صفتونه د کمال لله یو الله جل جلاله المتوحد بجلال ذاته د توحید څه ویلې کېږي نفي د اشراک د شرک د الله رب العزت توحید په درې قسمونو باندې دی د اهل سنت والجماعت څلورو واړو مذهبونو تقسیم دا دی چې توحید په درې قسمه باندې دی یو توحید فی الذات ذات کې الله تعالی یکتا دی دویم خودی نشته دویم توحید په صفات الله تعالی چې کوم صفات دي د الله صفات دې کې اوسره دویم څوک شریک نشته توحید بالافعال دا کارونه چې الله پاک کوي په دې کې سره بل څوک شریک نشته دا زونه غټ غټ اسمانونه ودرول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون دا قرنبي اندولي فكذران والأرض فرشناها فنعم الماحدون دا فبدا اندولي کې سپینه کړي بني دا قرنبي بخاون لور کوي او دا دویم به ولا خزي لور کوي خدای په جل جلاله بوله بچي او کوی چې دا کار دا وظیفه می ښه کار دغه کې دا وکړي نو د زیارت ورځ چې کله راغله
مازیګر د مانځنه بعد 313 بار دا دعا یادونه وایي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون دا یو به د چرګو د انډه چې وی شي کنه او سپینه کې د پرې مارکر باندې و دا یو یا پدی ونی کې لیکون کې په چارندام برابر وي خورون کې مو په چارندام برابر وي او دا بل به زنانه ده کما زمانه کې چې د حیض نکله زنانه ولان دا د الله دې د خدای په خپل څور کې صاحب بچو خان توحید په افعال شو توحید په ذات توحید په صفات توحید په افعال دا د توحید تقسیم دې عالمانو کې نه یو لوی عالم تیر شوی علامه ابن تیمه رحمه الله تعالی علمیت کې دا شو چې په خپل زمانه کې بل مثال او نظیر نه لري او په عقاید کې زموږ سره اختلافات شته دا یا عقاید کې هم سره اختلافات هغه هم بلی مسله کې هم دي منګه احناف نور عقاید کې هم داسې فرق دی اغا د توحید د پارا تقسیم کوي وي توحید په دوه قسمه باندې دي یو توحید فی الالوهیت او بل توحید فی الربوبیت عبدالسلام شنار ورتوي مخکی ملات شیخ عبدالسلام شنار پدی ذوق المعالی د مولا علی قاری بانی تعلیقات کړي تعلیقات څنګه تصنیف یو قسم دی لګ لیکلي نو په هغه کې عبدالسلام شنار سے فرمایي وای دا تقسیم چې دی په امت کې د ټول نوم به علامه ابن تیمیه کړی دی بچانه او مراد د علامه ابن تیمیه صاحب لدی تقسیم نه انکار عن الوسیله ده وسیله پکې ختمه کړو دریم تقسیم چې دی غیر مقلدین دي غیر مقلدین حضرات وایي دا توحید په درې قسمه باندې دي توحید فی الالوهیت توحید فی الربوبیت توحید په الاسماء والصفات نو اولوهیت او ربوبیت کې عمده عقیده ده انکار ان الوسیله کوم چې علامه ابن تیمیه کړی او توحید په الاسماء والصفات د دې مراد د دې وسره د دې وې موږ مراد د دې نه ده چې د الله پاک د پر صفات متشابهات په قرآن شریف کې 50 ټکي راغلي تاسو د داغي شرح درځي 50 ټکي قرآن شریف کې راغلي دي داغي شرح تر الله د پر وجه راغلي ساق راغلي ید راغلي فکر لراله په حدیث مبارکو کې چې کوم دی غوتی دغه شوی دا راغلي کانف وګا دغه شوی دا راغلي صفات متشابهات نو دی وایي چې توحید دی چې په دغه صفات متشابهات کې با نه تفویض کو نه تاویل کو او نه تعطیل کو او نه تمثيل کو دا چې نه تشبیه کو نه تمثيل تمثيل به نه کو تشبیه به نه کو تفویض به نه کو تاویل به نه کو کله سلور وانه کې چا هر یو وکونو دی موحد نه دی حالان کې زمونږ د ټولو اکابرین متقدمین د تفویض قائل دي او زمونږ ټول متأخرین د تاویل قائل دي په دې مسله کې اهل سنت والجماعت څلور ونه مذهبونه د توحید نوي استدلال خطرناک دي ګرځاله دی وسوي چې توحید په څو قسم باندې بدري توحید په الالوهیت توحید په الربوبیت توحید په الاسماء والصفات په الاسماء والصفات نه مراد څه ده چې دا الله په صفات متشابهات کې با نه تمثيل کو نه با تشبیه کو نه با تفویض کو نه با تعویل کو دا ضرور وانه چې چا هر یو وکړ دا د منافی ده د مسلې د توحید سره
حالانکه زمون ټول متقدمین لتفویض قائل دي الله اعلم بمراده یو داو دغه او دغه دا نو چې د تعویض قائل دي متأخرین عامه تعویض قائل نو دا المتوحد کې توحید خبر رااله المتوحد سمعنا دي باندې ان شاء الله دی وایي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا رب